موسی علیه السلام بارک راځي د هغه چې کوم ترزیو قارون تاسو به پیژنئ نوم به موریدلی ویدل الله جل شانه ډېر مال دولت ورکړی ډېر حدیث مبارکه کې راځي د اوښ چابیانې به څو کسانو ځان سره ګرځولي موسی علیه السلام ته د زکات حکم ورکړ چې ته زکات ورکړه چونکې د الله جل شانه جلالی پیغمبر نو هغه ورته وی چې ته زما مال ته غلې تعالی ته ما صدقه کې زما مال ته غلې او ته دا وایې چې ستا دا مال به څنګه دغه شي دا خو الله جل شانه مال راکړی زه نه ورکوم د الله په لاره کې الله جل شانه په هغه غریبانانو نه تقسیموم زما مال به کم شي لکه تا دا مال چا سیوا کړی هغه الله تعالی سیوا کړی اوس الله حکم دی الله جل شانه فرقله فرمایي چې ورکا غریبانانو ته ورکا لیکن دا وی چې نه تعالی غصه درځي زما په دې دونه مال او جان باندې نو حضرت موسی علیه السلام بارک راځي چې دا قارون چې دی نو دوته دوی چې دا موسی علیه السلام باندې مزو سو تهمت لګو دې زو سره راګي رومزه کده له غصه ورځي د بدی شمه ځکه چې مال خبره وته کړو سره چې د مال خبره کې به بدی شي به بدی واته نه خدا غرانګي هغه یو زنانه وکړه چې هغه کردار صحیح نو هغه زنانه وته پویا کړله چې په د باندې بوس مونږ یو الزام لګو او تب وی چې دی موسی علیه السلام نعوذ بالله ماته هم بدفعلی کړی دا نو کله چې د غټ اختر وشوه او یا د بل یو د حکم الله جل شانه نازلو نو حضرت موسی علیه السلام بارک راځي چې هغه حکمونه خلکو ته بیانول چې څوک مطلب غلو کی هغه نه بلاس کټ کیږي څوک زینو کی هغه سنساریږي څوک پلانکای ګناو کی دا سزا ده پلانکای ګناو کی دا سزا کله وی چې څوک زینو کی هغه سنساریږي نو قارون تی وی کو چې دا ګناه تا پخپل کړي نو بیا هغه تی به شکا دا ګناه ما پخپل کړي زما حکم هم دغه دی چې زه د سنسار کړی شم او د شریعت مسله دار چې کوم چې ناواده کړي جنایو الکی د هغوی دغه چې هغوی به ټوړې وخلې کیږي اتیا کوم چې شادي شد د هغوی په سنساریږي چونکې موسی علیه السلام باندې دا خزه را پاسه ولا چې دا خزه وای چې نعوذ بالله موسی علیه السلام ما سره هغه چې دین وتفعلی کړي دا هغه زنانه له قسم ورکو چې زنانه استای د الله جل شانه په ذات باندې قسمی رښتیا خبرو کړه الله جل شانه دربار بلګي آیا ما تاسو سره حقیقتا دا فعل کړی دی کو نه دا په ما ته الزام لګي هغه زنانه الله جل شانه په ځل کې د هغه واچو یو روب په دعا کو هغه وی چې نه قارون ز لمسولې ما له پیسې راکړي چې ته موسی علیه السلام باندې الزام ولګاوه موسی علیه السلام په سجده باندې الله جل شانه ته پر ډېر وجل چې الله شکر دې تا دې د دې کردار نه زه بری کړم حالانکه ما خدا ګناه کړم نه لیکن زه په خپل قوم په دغه کې زه یو کته انسان حساب شوی الله جل شانه وتا او فرمایل اے موسی خذيهم بالارض دزمکه ته حکم وکا ګلمه او تی چې تا دا اختیار د دوی له سزا دغه ورکول شي عذاب ورکول شي تا اختیار موسی علیه السلام خذيهم بالارض زمکه ته حکم وکا زمکه دا قارون او د ونیسا دا کم ما تحت کم چې دنو کې دا څوکیداران دي او کم غلامان دي کم چې د خزانه ګرځي د ونیسا نظم کې حدیث مبارک کې راځي دی پندو پر ازم کې راټینګ ځان خدای دا چې وی چې موسی علیه السلام معنا خطا شوی دا معنا ګناه شوی دا زه معافي غواړم ما معاف کا لیکن موسی علیه السلام ډیر جلالی پیغمبر ډیر غصناک پیغمبر نو هغه نه معاف کو ځکه په هغه په انسان باندې یو تهمت ولګولې شي قصدانه مدنه سونه غوسې کنه په خپل ټول قوم کې هغه باندې د الزام ولګولې شي هغه سونه سخت غوسې نو هغه معاف نه کو بیوتی خذيهم بالارض یازم کې دی ونیسا حدیث مبارک کې راځي نامه پورېږي اخره کې وتی وی چې خذيهم بالارض وینسا د سره پورې ونسا د سره پورې راکاګو او ورو پزما کې روان الله جل شانه هغه خزانه هم دغه په سر باندې کې کوي ته په پیغمبر باندې دا الزام لګي بیا الله جل شانه وحی نازل کړه چې زما خو پیغمبره د انسان د قارون د
تا ته دونه زارای او دونه چغې شورې تا ته ووالې دې مې لږ وخت دپاره تا ته در حواله کو تا معاف نه کو خو چې ده ما ته اواز کړی دی که نه چې الله ما معاف کا ما د په خپل عزت جلال قسم چې دی ما معاف کړی حالتون د مسلمانو خبره مې دې پورې کوله چې الله جل شانه انسان معاف کوي او چې انسان الله جل شانه وړې وړې باندې ګوري انسان نه مغفرت کوي خو په ګوره په وړي کې وړي کې شي رانیسي چې ما